زیم زمرد بونری او پروګرام دی په شګو کې لالونه. تاسو پته په شګو کې لالونو کې موږ هغه لالونه هغه پټ لالونه ستاسو په وړاندې راوړو کوم چې په متحده عرب امارات یا په پوره ګلف کې دغه پټ لالونه پراته دي. هغه پښتانه هغه پاکستانیان چې هغه د ډېر وخت نه مشته دي په متحده عرب امارات کې خپل کاروبارونه کې خپل بزنس کوي، نو د هغوی د کامیابۍ چې کوم هغه سفر دی چې کله دی راغلو د پاکستان نه یو ته او بیا دلته کې دی چې راله نو څه جاب یې شروع کړو، کیسه یې کول، بیا په مزه مزه ترقي څنګه وکړله، نن چې په کوم پوزیشن دي دې پوزیشن ته دی را رسېدلي څنګه دي. نو دا ټولې خبرې موږ په پروګرام په شګو کې لالونه پروګرام کې په دې کې تاسو ته راوړو. نو قدرمنو کتونکو نن موږ راغلي یو دوبۍ ته او په دوبۍ کې یو داسې لال یو پټ لال چې هغه موږ نن هغه معلومات موږ را برسېره کول غواړو نن خپلو کتونکو ته د خیبر میډلیسټ په شیشه باندې چې پته ولګي چې دا زموږ د نننۍ چې کوم میلمه دی په شګو کې لالونه د دې پروګرام چې کوم نننۍ میلمه دی کله راغلی د وطن نه په پاکستان کې د کومې سیمې سره تعلق ساتي، د کومې ضلعې سره تعلق ساتي، کومې کلی دی او کوم وخت کې راغلی چې راغی څنګه دلته نوکري شروع کړله، بیا په مزه مزه خپل کاروبار څنګه شروع کړو. نو دا ټولې خبرې به نن په زموږ ننني پروګرام کې چې کوم میلمه دی د هغوی نه به دا معلومات اخلو. نو راځئ قدرمندو کتونکو د نوې خپرونې په شګو کې لالونه د دې آغاز د دوبۍ نه کوو. راځئ زما سره. مینوالو څنګه پروګرام شروع کې تاسو ته ما وویل چې په شګو کې لالونه چې کوم زموږ پروګرام دی په دې کې هغه پټ لالونه موږ را برسېره کوو چې کوم د پاکستان سره تعلق ساتي، په متحده عرب امارات کې دي یا په پوره ګلف کې دي او د هغوی ډېر ښه کاروبارونه دي. د خپل کاروبار سره سره خپل ملک ته هم فایده رسوي. کومه پیسه چې زموږ ملک ته هم روانه ده نو دا یو ذریعه مبادله زموږ د ملک هم فایده کوي، خپل هم روزګار کوي او د ملک هم فایده کوي. نو قدرمنو کتونکو نن چې کوم زموږ میلمه دی نیاز خان صاحب او هغې پاکستان سره د خیبر پښتونخوا سره نیاز صاحب تعلق ساتي، د دوی کور ته موږ راللو او د دوی سره به اوس خبرې کوو چې دی په کوم وخت کې راغلی یو ته څنګه دی چې راله نو ډایرکټ خو به دی بزنس نه شروع کړی چې جواب یې کاوه، څه جواب یې کاوه یا څه طریقه، دا ټوله سټوري په دې غرض چې کوم نوي کوم خلک راځي چې هغوی ته هم پته ولګي چې دا کامیابي چې دا یو ډېر لنګتي سفر په اسانۍ نه کېږي او کامیابي څنګه کېږي د دې راز څه دی، خپل بزنس پسند کوو. زه بار بار دا یم چې چېرې که موږ راشو ته ګاونډي هېواد خلک که تاسو ګورئ هغې چې راشي نو څلور پنځه کسان را جمع شي او یو بزنس شروع کړي او موږ دا یو چې موږ به یو ډرایوینګ لیسنس ته یو کال په ډیره کې ناست یو، هغه شی هم ټارګېټ کړی، څه سکلډ هم پکار دي، نور هم معلومات. دا ټولې خبرې به موږ د نیاز صاحب سره کوو. ډېره مننه موږ رالو ستاسو کور ته او ماشاءالله دا په اسانۍ هم راللو، بیا چې گاڑی مرادن نه کړو مطلب پارک یې هم راته تاسو دا کړه. تاسو ته پروګرام کې په خیر علی ویم، ډېر مننه اور بابی آپ کو بھی خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. تو نیاز صاحب زه وایم چې اول راته دا ووایه چې پاکستان کې دور ما ته پته چې خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتئ او ضلع کومه ده او کلی کوم یو دی؟ زه اصل کې د بردان یم، هملته پیدا شوی ما، هملته تر زما خالي میټرک پورې چې کوم دی هملته ما سبق ویلی، زموږ ورکوټ غوندې بزنس و او رور سره به زه لګیا یم، زما مشر رور دی لکه زموږ د پلار په شان دی، هماغه مونږ ساتلي یو. نو د هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ ماله چې کوم ده نو باړي چم ده او ډېر مشهور دی د هغه او د هغه هملته مونږ پیدا شوي هماغه ځای کې مونږ لوی شوي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو ورور سره به لګیا یم په دوکان کې یا د هغه چې څه کار هغې سره به ورسره مونږ هیلپ کوو، ټول وروڼو مونږ پنځه وروڼه یو ټول او چې کوم دی نو بیا زما ورور په څه وجه باندې بلکې زما په وجه باندې هغه چې غریب چې کوم دی نو دوبۍ ته راغی. هغه مال اصل کې
ما سره به د هغه لږه زیاته مینه وه نو ما ته ویل چېره ته داسې کار وکړه ما څه موده داسې 2-3 کاله سټډي چې کوم ده نو کراچۍ کې هم کړې وه نو ما د سټډي هغه کوالټي چې کوم ونه لږه ښه وه نو هغه ویل چېره څه دی خیال دی که زه تاله د آیسکریم یو فیکټري ولګوم نو وبې چلې نو ما ورته مې هغه ولې به ونه چلوم نو که ستاسو ته پته پاکستان کې هغه ډبي ګرځوي او په هغې کې کلو ته آیسکریمونه وړي که نه هغه ټایم کې اټس آلموسټ 45 ایئرس نو هغه چې کوم دی نو ما ورته هغه غریب مال هغه فیکټري مو لګوله او هغه فیکټري چې کوم دی نو سټارټ شوه د هغې خو د هغې ډیوټي هم ډېره سخته وه ځکه چې سهار به 3 بجې 2 بجې را پاسېدې او آیسکریمونه به دې لوډ کول او بیا به ماښام هغې راتله پیسې به یې راوړې د هغې هغه حساب کتاب نو ډېر ګران کار و زما دپاره یو کال مو چلو بیا ما ورور ته مې یاره دا کار زه نشم کولی مې دا زما د بس کار نه دی هغه فیکټري چې کوم نو بیا ما پرېښوده بیا بل چا چلولی نه شوه یا خدای خبر چې د هغې ما ته اوس یاد نه چې چلو شو بیا زما ورور چې غریب په قرضه کې هم خطه ځکه چې فیکټري خو هغه د بینک نه قرضه اخیستې وه جوړه کړې وه ماله نو هغه غریب لاړه دوبۍ ته چې دوبۍ ته لاړه نو پیسې میسې به یې رالیږلې او شپږ اتم میاشتې او بینک قرضه مونږ ختمه کړه نو بس بیا چې واپس راغی نو ما ته یې ویل چې ته څه دې خیال دی دوبۍ ته ځې نو ما ورته ویل یاره زه په دوبۍ کې څه کوم نه زه انجینیر یم نه زه ما سره څه کوالیفیکیشن شته نو زه په دوبۍ کې څه کوم نو ما ته ویل ما ورته ویل ټیک ده اوکې زه به لاړ شم مشکل نه ده ټول خلک نن سبا ځي زه به هم لاړ شم کیدای شي الله تعالی څه لارې جوړې کړي دغه ورته ما وویل زما خالي په 15 ورځو کې ویزا ټیکټ هر څه راغله زه دوبۍ ته رالم دا 1977 و 77 almost 42 years نو بس بیا چې کوم دی نو ابودبۍ ته رالم هغه وخت کې داسې حالات و چې ایرپورټ باندې چا تپوس هم نه کو سیده به ویزا ویزا هم نقلي وه او د هغه یو دوست امیګریشن دا کیسې یې سب نو ورڅ دغه مینول چینج کر کے اب وہ اکثر یہی کر دے فوٹو جائے گا کہ دوسرے بندے بھی نو بس بیا درالم شارجې ته شارجې ته چې رالم نو ما له ورور چې کوم دی نو په دیره کې اوسېدو که نه هغه سره هم بلا کسان وه نو ټول به لاړل ټول خپلو کارونو له سهار ټایم کې زه به یوازې پروت وم نو ما یاره دا خو څه لایف نه دلته چې رالم نو دا خو ډېر بورینګ ده نو ما ته ورور پیسې راکړې زه فلم ګوره موټر کې روټۍ موټۍ خورئ هېڅ فکر مه کوه نو ما یې نه مې زما یار څه کار پکار دی بیا زما یو کزن و هغه ما ته ووایي دغه دی کې یاره د هیلپر کار دی د پینټر سره که نه هیلپري به کې نو مې ولې نه کوم بهي زه خو کار له راغلی یم دلته نو ما چې کوم دی نو هغه سره مې یو څو ورځې ډیوټي وکړه بیا زما د تره زوی هغه زمونږ چیف انجینیر په یو کمپنۍ کې شارجه کې د هغه والده وفات شوه نو مونږ ضرور سره لاړم دواله خو هغه چې کوم دی نو ما ته ورور ووایي چې ګورې ته به دته د کار نه وې کار به انشاءالله مونږ ته میلاو شي بالکل فکر مه کوه خیر مونږ لاړو دواله نو هغه بیا ما ته ووایي تپوس وکړه ما ته ووایي چې نیاز څه کوې نن سبا ما ورته مې بد هېڅ هم نه کوم بس مې کار ګورم نو ما ته یې ته داسې کړو زما سبا آفس ته راشه شارجې ته زه لاړم شارجې ته په دویمه ورځ باندې ورور ما ته ورشه چې آفر یې درته وکړو نو خیر دی مشکله نه ده هغه بیا ما ته د هغه منیجر سره خبره وکړه او هغه ما ته د آفس بوای کار شته که کې نو دغه چې مې به جوړې او صفایي مفایي کار دی نو مې او بالکل یې کوم ولې نه ما هغه کار ما سټارټ کړ ډیوټي نو ظاهره د ایجوکیشن خو زما و لږ ډېر او انګلیش هم زما لږ ډېر ګزاره کېده نو ما چې په کوم وخت کې د صفایي مفایي کوله د کله کله میجر ګاډي به ما ووینځه که نه او د هغه زما عادتونه هم ډېر خوښ وه او چې کسټمر به راغی کله شوروم ته دننه نو ما به که نه کوشش کو چې زه ورسره خبرې وکړم چې د څه پکار دي یا د زما د منیجر به دا وخت کتل چې یاره دی که نه دې سي کې ډېر انټرسټډ دی نو بیا یو ځل چې کوم دی نو ما نه هغه تپوس وکړو نیاز یې راوغواړم خپلې کمرې ته نو ما ته یې نیاز وي آی ډونټ تھنک یو ډیزرو آفس بوای جاب او که ته فرض کا دا ټول پروډکټ لرن کې وګورې او زه به درنه یو میاشت پس به درنه تپوس کوم اف یو ګیو می د رایټ answer you are a salesman
دا هغه ماته وویل بس یو میاشت ما محنت وکړو چې څومره زمونږ پروډکټ و هغه مونږ ما چې کوم دی نو لکه زباني یاد کړه که نه او یو میاشت پسې ما نه دغه وکړه زه به ته شارټ کې ووایم دا اوږده سټوري ده خو فاینلي چې کوم دی نو هغه ماته ووایي چې زما کزن بل هم یو انجینیر و هغه ته د ټیبل لګو هی از سیلزمین ناو فرام ټوډے دکه زما د لایف سټوري ده هغه دی پورې خو زما کوشش دا و چې یاره په دې سیلزمینۍ کې هم څه نه جوړېږي لږ نور څه پکار دي مخکې تله پکار دي زه ټول عمر سیلزمین نه یم نو ما کوشش وکړو لایسنس مې واغوسته بیا زه بار ووتم بخ کې زمونږ آوټ ډور سیلز وونه ما به بیا آوټ ډور کوشش کو دوکانونه بتلم هغې ته به مونږ سره دا سامان دی نو کله کله به د هغې اورډر راغی نو په هغې هم زما منیجر ډېر خوشحاله شو دغه آوټ ډور سیلز کې بیا زما کانټیکټ شو دوبۍ کې یو کمپنۍ سره هغه کمپنۍ ماته سیلري فلیټ ګاډي د هر شي ماته آفر وکړو که ته مال راځي نو ما به خپل منیجر سره خبر وکړم دا اټس ا ویری ریئلی ګولډن اپورچونیټي تو میں که تاسو څه اعتراض نه وي نو زه به نو هغه ماته بلکل تکلیف شي مشکله نه ده او ولاړ شه جوین که ستا دپاره ښه ده او نو مطلب دغې نه پس بیا چې کوم دی نو زما ډېر ښه دغه شروع شو بیا ما دوکان جو هغه سره ما زما خالي یو کال کار وکړو هلته هم زما اړونه لګېده بیا ما چې زه خپل څه کوم وخت ستاسو اراده چې مخکې زه کوشش وکړم او لاړ شم د سټرګل زما چې و چې بس زه خپل څه وکړم اخري کې چې کوم دی نو بس بیا ما خپل بزنس کوشش وکړو چې زه سٹارټ کم او ما دا ولېږله پاکستان ته ما ورته مې ته داسې کار وکړه لاړ شه د حالاتو څه پته نه لګي زه خپل بزنس سٹارټ وکړم تاسو دوبۍ کې چې دغه جوین کړو دی وخت کې تاسو واده کړی و ما واده کړی و یو کال مخکې دا جوب چې ما کو د دې یو کال پس ما واده وکړو دا ما ډایرکټلی غواړم دغه ځای نه به دا سټوري له خو دا راته ووایه چې میری بابی ہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے آپ کے پی کے سے تو یہ ایک اور سٹوری ہے لگ رہا تھا دا ہوا چې دا ملاقات تاسو صحیح شی او دا چې کوم دا اصل کې زما دوه خویندې چې کوم دي یو خور زما د دې په دغه باندې واده ده د په تره باندې او یو خور بل یو زمونږ بیا رشته دار کېږي سیالکوټ کې په هغې باندې واده وه نو زمونږ رشته داري وه رشته دار مخکې نه इज माय सेकंड कजन नो बेसिकली जो इनके अब्बू हैं वो मेरे अब्बू के चचा थे मतलब एक ही फैमिली एक ही थी हम लोग भी पहले पेशावर उधर ही रहते थे मेरे दादा दादी उसके बाद वो जॉब के सिलसिले में इधर आ गए सियालकोट आ गए फिर लाहौर आ गए तो बस हम लोग फिर इधर सेटल हो गए तो जो उधर रहे तो ये मतलब صحیح سی طرح زما مور چې کوم ده نو هغه د بیسیکلي و د افغانستان ده هغه هم څلور خویندې وې څوک پېښور کې سیټ وه څوک یو افغانستان کې وه په کابل کې نو دغه زمونږ رشته داري دی یو فیملی وه ټول بالکل دې دا کې دوی بیا تاسو ولېږل پاکستان ته دې مې ولېږل پاکستان ته مې حالاتو پته نه لګي یقین وکړئ چې ما سره د هغې اخري میاشتې تنخوا هم جیب کې نه وه چې ما هلته نه ریزاین وکړو یو ویل نټ بلیو دس او زه به داسې په دې روډ باندې ګرځېدم ما په دې مخ باندې داسې تور داغونه هم راغلي وه د پریشانۍ نه د پریشانۍ نه نو هغه چې کوم دی زه به ډېر دغه وم چې یاره ما وې مې دا خو څه چل به کومه بس الله تعالی لارې جوړوي ما به منډې تړې والې او بس یو ځل داسې یو ډیل چېرته وشو چې ما ته یو 30,000 درهم میلاو شو په دغه ما دوکان وکړو کار مې سټارټ کړ دغه ځای نه به خبرهالو وخت شوی دی د بریک یو بریک لزو او د بریک نه بعد بیا زه خپل بابي نه هم لږ تپوس کومه چې په دې مشکلاتو کې د سفر کې ستاسو سره ملګرې وه نو قدرمنده کتونکو وخت شوی دی د بریک لزو زموږ سره اوسئ ډېر ځل واپس راځو جی قدرمنده کتونکو یو ځل بیا هرکلی ویمه د بریک نه وروستو تاسو ګورئ پروګرام په شګو کې لالونه او موږ په دوبۍ کې د نیاز صاحب کور ته راغلي وو هغوی زموږ سره ناست دي بابي هم ناست را دوی ناست دي او ډیره زه به دا وایم چې هغه انټرسټینګ سټوري ده چې کومه را روانه ده د بغداد نه او زما یقین دی چې نور خلک هم د دې نه معلومات اخلي تو اب بابی آپ مجھے بتائیں کہ نیاز صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں پاکستان حالات کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کیا تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی کیونکہ نیاز صاحب یہاں رہ گئے آپ چلے گئے پاکستان
मैं पाकिस्तान दरअसल थोड़े टाइम के लिए गई थी। माशाल्लाह मुझे पता था इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि ये मतलब सेट हो जाएं। क्योंकि ये फिर चाहते थे कि मैं अपना कुछ काम शुरू करूं, मतलब इंडिपेंडेंट। और ये तो अगर फैमिली को इधर रखते तो कुछ सोर्सेस मतलब एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाते तो फिर मैं पाकिस्तान चली गई। तो माशाल्लाह फिर इन्होंने थोड़े ही टाइम में अपना जो है वो बिजनेस शारजा में शुरू किया था। उसका नाम था नियाज इलेक्ट्रिकल के नाम से शुरू किया था। जी जी। हाँ, तो फिर दोबारा जब मैं थोड़े से इस्टेब्लिश हो गए, माशाल्लाह बहुत जल्दी हो गए, 2-4 महीने में ही। तो क्योंकि मार्केट को जानते थे और लोगों के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, तो उसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए मैं फिर दोबारा। ओके। भाभी मैंने सुना है कि माशाल्लाह यहाँ आप आजकल जो कंपनी में ज़्यादातर काम PRO सर्विसेज वो भी आपकी ज़िम्मेदारी, अकाउंट भी आप हैंडल करें और बहुत सी चीज़ों में आप नियाज साहब के साथ वो आप ताउन करती है हर जगह। मतलब एक दोनों ये चलाने वाला तो ऊपर वाली ज़ात है, लेकिन आप नियाज साहब के साथ जो है तो इस पे ऑपरेशन डालिए कि आप मतलब काम में सपोर्ट करते हैं इनको। हाँ बिल्कुल। बस मैं ये कहूँगी कि एक कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है। और मैं बहुत कैरियर माइंडेड थी बहुत शुरू से ही। मैंने दरअसल मेडिकल मैंने पढ़ा, लेकिन उसके बाद हाउसवाइफ थी। जब बच्चे फिर बड़े हो गए तो उसके बाद फिर मैं चाहती थी कुछ करना। और जब मैंने देखा कि इनको भी थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमने बोला कि हम दोनों मिलकर क्यों नहीं ये गाड़ी चला सकते। अच्छा, तो मेडिकल में आपने क्या पढ़ा था? मैंने गायनी का किया था। अच्छा। लेकिन हाँ उस वक्त बच्चे छोटे थे, इन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं। तो फिर जब इनको ज़रूरत थी तो फिर इन्होंने मुझे खुद बोला कि आ जाओ ऑफिस में, तो मैं चली गई। और माशाल्लाह जो है आज जो हैं। तो आजकल आपकी जिम्मेदारी कंपनी में क्या क्या मेजर जिम्मेदारियाँ, मतलब अकाउंट, PRO सर्विस? मैं जो है हर किसी को सुपरवाइज करती हूँ, सबको देखती हूँ, फ्रॉम A से लेके Z तक सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह जब इन्होंने फिर पोलों का काम शुरू किया तो इनका एक एम था कि एक छोटी सी पहले वर्कशॉप शुरू की थी। तो फिर इनका एम था कि मेरी फैक्ट्री हो। तो माशाल्लाह फिर ये है कि हम लोगों ने दोनों ने मिलके, और अभी माशाल्लाह दोनों बेटे भी मेरे साथ हैं। ये मेरा एम था कि मतलब हम पूरी फैमिली जो है इस बिजनेस को चलाएं। उनको भी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह दोनों बहुत ही जीनियस हैं और बहुत समझ लो कि दोनों हमारे दायां और बायां बाजू। तो इन लोगों ने अब भी समझो कि जो हमारी ज़्यादा कामयाबी का एक है वो हमारे बच्चों के ऊपर भी जाता है कि दे सपोर्ट अस अ लॉट। बहुत मेहनत से मतलब काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे। ये दूसरी हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज है या बिजनेसमैन के लिए एक मिसाल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप नियाज साहब, आपके बच्चे सब मिल के अपने कारोबार को चला रहे हैं बेहतर तरीके से। और हम लोगों ने समझ लो कि ये अभी 2 फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। और हमने जब से मैंने अकाउंट को संभाला तो हमने एक पैसा भी जो है दिरहम भी हमने बैंक से लोन नहीं लिया। और आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और वैसे भी कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर वो तो वाइफ जो है वो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर रियली। तो माशाल्लाह इसका क्रेडिट जो है इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है रियली हर लिहाज में। तो माशाल्लाह अभी इसका क्रेडिट बच्चों को भी जाता है, इनको भी जाता है कि मैं आज जहाँ पे हूँ ये इन सब की वजह से मैं। बिल्कुल ये टीम वर्क है और अल्लाह एक टीम वर्क है हमारा, टीम वर्क है। तो निया से दर तो वो चिदा टेक्नोपोल दी तरफ तदा चिता सोड़ा सता बने शुरू कर लगे ना नो दे वक्त के बहुत मुश्किल है कि दौड़ की कारोबार ने यो दम घट कारोबार की तरफ तेजीन व गम लगा वो एक्सपीरियंस तदा वो कना कतले मोदा का द पोलून दा नौ कतले خو ما به دا کله کله مونږ له به انکوایري راتله چېرې زما دا پولونه پکار دي. نو ما به چېرته منډې تړلې ولې شارجه کې اخوا دې خوا به چېرته پیدا شو هغه به ورته ما سپلای کړه. بیا داسې حالات راغله چې مونږ دا انډور لایټینګ بزنس وکړو په فلیټونو ته بلډینګونو ته مونږ سپلای کوله. هغه حالات ډېر خراب شو. 1500 کمپنۍ راغلې او
نو بیا ما سوچ کړه بزنس بدلول غواړي مې دا دې کې څه فایده نشته بچي اوس لوی دي او هغوی کالجونو کې یونیورسټو کې سبق وایي یا ایکسپنسز ډېر زیات دي نو مې څه بل څه بزنس شروع کړو کې دې ته ما وویل مې یاره دا بزنس نو زه ډېر تنګ راغلی اوس که نه مې څه بل څه بزنس شروع کړو ما څه بزنس مونږ 2 کسانو په افس کې یو زه او یو دا اوس ماشاءالله زمونږ 50 سټاف دی ماشاءالله نو هغه وخت کې مونږ بس ما په بار سیل کو دی به د افس لوک افټر کو نو ماته وی سپر مارکیټ به کولاوي دا لپاره پیسې پکار دي موږ سره غوښتنه او نو ما ته مې بهر حال دا زما دا خیال چې دې د سټیل د کاروبار کې ډیر برکت دي کې دې شي کې الله تعالی موږ له نو بس هغه موږ خبرو کوله چې دغه کې او زما زوړ گاګ چته یو تیرې ده ناغه دا بورډ ولې دغه چې موږ ډیر وی شوروم واغه وخت کې چې حالات خراب شول موږ شوروم بند کول پټي وونته دکان ته मतलब دا شفت شو نو چې هغه تیرېده نو هغه پوری دی کوز مولایټ نو موږ یې ولیدو دننه راغی ماته آپ لوگ کدھر ہے ادھر شو روم تو دوسرا بورڈ لگا ہے میں نے بولا ایسا ایسا ہے ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے ہیں ناغه مجھے پول چاہیے ما چې ته مې دا وګوره الله تعالی اوس موږ د پول خبر وکړه مې دا د لومبۍ کسټمر راغی نو بس هغه سره موږ ماته زما یو څلوېښت پولونه پکار دي تاسو سپلای کولی شئ مې اولې نه نو هغه ماته وویل چې څه قیمت دی نو ما ورته 1000 درهم نو هغه ماته ټیک دی بل جوړ بل مې ورله ورکړه په دویم ورځ هغه راغی 40,000 روپو چکې راغی ما دې ته مې یاره داسې راته ښکاري چې الله تعالی زمونږ فیوچر به په دې کې لیکلی نو بس هغه چې څنګه هغې کې بازار ته زه لاړم ما پیپونه واغوښتل که نه د 6 سنټي پیپونه او دا پنچرې چې دا دغه چې لګي دا سلنسر چې ریپیر کوي که نه هغه له لاړم ما یار دا پلیټونه له غوندې کټ کا او دې ته دا لاندې بیس ولګوه که نه او مې ګلوبونه ما سره وو په خپل سټاک کې نو مې دا لږ لږ بیا پینټ خبر ما د 5 درهم باندې هغه سپری پینټ نه وي هغه مې واغوښته هغه مې داسې پینټ کړه خو ښکلې مې دا کوم نایلون کې مې پیک کړو هغه ته مې هغه سړی واپس رانه ډېر خوشحاله و کم دیر مونږ ولا هغه سپلای کړ الحمدلله هر څه لاړ اوس زما په جیب کې 40,000 وي کیش نو ما دا کوشش وکړو چې اوس لږ پورونه چېرته میلاو شو زه یې والم که نه او چېرته یې کېدم نو بیا زه لاړم شارجې ته ما ته چېرته نه یو سټاک میلاو شو که نه چې ګورنمنټ اکثر روکاږي نو بیا خرڅ کړي نو ما د هغې نه هغه واغوښتل او ما یو ځای کې کېښودل هغه زما یو دوست و د هغه لوی یاډ و نو ما یار دا دلته کېده بیا د هغې نه بیا ورو ورو چې خدای پاک په هغې کې داسې برکت واچو چې نن زمونږ چې کوم انډسټري ده ها د دې نه مخکې چې کوم دی نو دغونته چې بزنس ښه شو که نه نو ماته چا ټلیفون وکړو ماته یار ما سره دا ګوره الله تعالی لارې جوړوي بالکل او حالانکې زه هغه سړی پیژنم هم نه هغه ماته ټلیفون وکړو چې ما سره یار چې 6.2 میټر چې کوم دی نو پریس پروت دی دا پول چې جوړوي که نه او کو علي نو راشه زما خو ډېر خواهش و زما ډریم و چې یاره زه به فیکټري یو ورځ جوړوم نو ما هغه مشین ته لاړم حالانکې ما سره پیسې نه وې دونه دا تقریبا 2.5 लाख उसको PDC चेक्स लेके ना तो दे के तो उसको मशीन ما ولید ما یو ځایلم لږې ډېرې پیسې مو له اډوانس وکړې مې دا چیکونه دي مې تا ته پیمنټ میلاو شي نو بس هغه مشین مونږ واغوښته تقریبا 4 کاله هغه پروت و 4 کاله او زما دغه سوچ و یاره ورځ به زه فیکټري جوړم نو بس هغه بیا چې کوم دی نو مونږ هغه مشین یوړو لاړو دغه ته راسل خیمې ته هلته م لوی ځای واغوښتل کړي چې هلته ارزان او دغه مشین مونږ ولګو د هغې نه مونږ لږ لږ کار شروع کړو او د هغې د برکت اوس چې کوم دی زمونږ هغه زړه فیکټري خو شته په خپل ځای ده دا فیکټري چې کومه ده نو دا یعنې بالکل نوې فیکټري ده نوې یعنی دا په یو ای کې د ټولو نه لوی مشین دی دا مونږ چې کوم راوړی دا خالي وزن 120 ټن دی او 14 میټر اوږد یو پیس په یو ټایم کې جوړوي مونږ د 3 میټر نه والا تر 60 میټر پورې 60 میټر پورې مونږ پول جوړو او اوس چې کوم دی دی وخت کې مونږ اپروو یو موسٹ اف ابوظبي او موسٹ اف یو ای ګورنمنٹ ډپارټمنټس پاره کې ایرپورټ هم دی سی پورټ هم دی
پای کې RTM دی پای کې اویل فیلډ هم دی دا هر طرف ته دا غي کریډټ چې کوم دی نو زما بچو ته دی ځکه خاص کر دا فواد چې کوم دی ډیر زیات دی ګورنمنت ډپارټمنټ سره انوالو دی نو شکر دی الحمدلله اوس چې کوم دی اوس پتا ستلو کو نیاز صاحب زوی چې وا بخلو بریک او د بریک نه بعد تاسو دا بچیم ځکه چې دا د ټیم حصہ ده او اوس مخکې ماشاءالله کاروبار چې دی الله برکت اچولی او هغوی پکې ډېر زیات انوالو دي نو هغوی به هم شامل کو پروګرام کې قدرمنو کتونکو ډېره ښه سټوري د نیاز صاحب روانه ده او زما بابي او د دې د دواړو یو ډېرې ښې خبرې خو زه وایم چې بریک په واړو د بریک نه بعد د دې بچي چې د هغې هم راغواړو د هغې هم پروګرام جوین کړي او د هغوی نه هم معلومات واخلو خو یو لنډې شان د مینه وروستو جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هرکلی وایم تاسو ته د یو لنډې شان د مینه وروستو او څنګه د بریک نه مخکې تاسو ته مو وویل چې د نیاز صاحب بچي به راځي هغوی به پروګرام جوین کړي د هغوی نه به معلومات ترلاسه کوو چې هغوی د دوی سره په دې سفر کې په دې کار کې چې د کم ذمہواری هغوی چتئی تو میں چاہتا ہوں بابی میرے بھتیجے بھی آ گئے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ پہلے بات کر دیں کہ ان کی کیا کیا ذمہ داری آپ دونوں کو میں خوش آمدید کیا تھا پروگرام میں پہلے بات کر دیں ان کی جو ذمہ داریاں آپ نے کیونکہ شروع میں نے کہا کہ آپ فائنانس منسٹر ہے تو ان کی کیا ذمہ داریاں جو ہے آپ نے ان کے حوالے کی یا یہ فواد ہیں میرے بڑے بیٹے ہیں اور وہ حمد ہیں چھوٹے والے تو ماشاءاللہ ویسے تو بزنس کے لحاظ سے A to Z ماشاءاللہ یہ بہت کیپیبل ہیں اور انہوں نے ہر چیز سیکھی ہے اور میں نے سکھائی ہے کہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ باہر بھی بزنس کے سلسلے میں ٹریول کرتے رہتے ہیں نا تو پیچھے یہ ماشاءاللہ ان کو بہت اچھے سے سنبھال لیتے ہیں پورا بزنس تو یہ جو ہیں یہ زیادہ تر ٹیکنیکل اور چیزیں سنبھالتے ہیں اور وہ انجینئر ہیں وہ انجینئرنگ سائڈ بھی سنبھالتے ہیں سیلز بھی دونوں سنبھالتے ہیں مطلب ماشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں میجر سنبھالتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہر چیز جو ہے اس کو یہ ہینڈل کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے تو کبھی ہم نہیں بھی ہونا تو ماشاءاللہ دے آر ویری گڈ بزنس مین ناؤ ہمیں بالکل فکر نہیں ہوتی اللہ کا کرم ہے خصوصی کرم ہے الحمدللہ آپ دونوں اتنے اچھے ہیں کہ وہ جب خود اچھے ہو تو اللہ پاک ان کے لیے راستے بھی بناتے ہیں اور ان کے بچے جو ہے وہ پرہیزگار اور مطلب تابعدار وہ بنا دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ بہت ریلیجیس بھی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں نمازی بھی ہیں اور بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ریئلی میں آئی ایم فیل پراؤڈ آف دیٹ کہ یہ جو بچے ہیں مطلب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے بچے ہمیں دیے ہیں جو کہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور جینیس بھی ہیں ہر لحاظ سے پڑھائی کے لحاظ سے کام کے لحاظ سے ہر رسپانسیبل ہے یہ فواد بھائی آپ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ جو کمپنی ہے اس میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں جس طرح بابی کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل چیزیں آپ ہینڈل کرتے ہیں تو اس پہ آپ روشنی ڈالیے کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کی ویل دیکھیں کس طریقے سے ہوا کہ سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا فرام دا بگننگ کہ ہماری کیا ہوئی تھی کہ ہماری تربیت الحمدللہ میں اچھی طریقے سے ملی ماں باپ نے گائیڈنس صحیح دی کیونکہ جب ہم لوگ یوزلی کیا غلطی لوگ کرتے ہیں کہ وہ جیسے بچے آتے ہیں ان کو مینیجر پوزیشن پہ یا اونر پوزیشن پہ لے آتے ہیں ہم لوگوں نے جب بزنس جوائن کیا تھا ہم لوگوں کو کلرک کے طور پہ ہائر کیا گیا تھا ہاں تو ایگزیکٹلی تو کلرک کے طور پہ ہائر کیا گیا تھا تو دا وے جو ہوا کرتا تھا جو کلرک تھا بلکہ اس کے اسسٹنٹ تھے تو اس سے سیکھ کے پہلے ہم لوگوں نے لیٹس سے اکاؤنٹنگ کا سیکشن پہلے ہم لوگوں نے ڈپارٹمنٹ میں تھوڑا ٹائم گزارا 1-2 سال کے بعد ہم لوگوں نے پھر سیلس کے ڈپارٹمنٹ میں گزارا پھر ہم لوگوں نے پھر انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں گزارا ایسے کر کے تھنگ جو بینیفٹ میں رہی کہ ہم لوگوں کو بزنس کے پورے اسپیکٹ سمجھ آ گئے بالکل تو اس طریقے سے پھر کیا ہو گیا کہ اگر ہم لوگ میٹنگ میں بھی جاتے تھے گورنمنٹ آفیشلس کے پاس وہ کسی پوزیشن سے بھی ہم لوگ سوال پوچھتے وی کوڈ آنسر دیم جواب ہوتا تھا ہم لوگوں کے پاس لیٹس سے کیونکہ دی تھنگ از کہ ہم لوگوں کو فرام دا بیسک ہی ہم لوگوں کو پورا سکھایا گیا تھا مطلب وہ پریکٹیکلی کام آپ نے کیا تو بہت کچھ آپ سیکھ گئے اس وجہ سے بالکل دونوں کو اس طریقے سے پھر اس نے بھی جیسے کالج چھوڑا یہ پھر کلرک بن گیا اس وقت تک میں سیلس ٹیم میں تھا تو یہ کلرک میں تھا تو اس طریقے سے بھی شروع ہوا تھا تو ابھی جب اس اسپیکٹ میں ہمیں پہنچے تو ابھی ہمیں فار ایگزامپل اگر اکاؤنٹنٹ بھی آ کے ہم سے کچھ پوچھتے اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ آئیں گے یا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہم لوگ سب کے ساتھ ایک کانورسیشن کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو سمجھ آتی ہے اینڈ وی ہیو دا ایکسپیرینس ناؤ کہ وٹ دے ایگزیکٹلی نیڈ تو اس طریقے سے ہمارا ہوتا ہے اور پلس آپ کو تو بزنس ایسی ایک چیز ہے کہ آپ کو سارے کے سارے ایسپیکٹ جاننے چاہیے آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے کوئی جا کے بتائے گا آپ کی انفارمیشن ہونی چاہیے اور اس کے لحاظ سے آپ کو بات کرنی
होनी चाहिए। तो इस तरीके से होता है। और रही बात, यस हम लोग लोकली शुरू किया था हम लोगों ने, बट आवर प्लान्स लोकली हम लोगों ने रासल खेमा में पहले एक फैक्ट्री शुरू की, अभी जैसे उन्होंने बताया दूसरी फैक्ट्री की तरफ एक्सपैंड कर दिया क्योंकि डिमांड इतनी आई। एंड द थिंग इज़, हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल था ये नहीं था कि हम लोग यूएई में सिर्फ रहें, हमारा ये था कि वी हैव टू बिकम अ ग्लोबल सप्लायर। तो अभी भी फॉर एग्जांपल हम पूरा मीना में सप्लाई कर रहे होते हैं, इराक में हमारे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। वी हैव सप्लाइड वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट्स इन इराक विच इज़ जुबैर ऑयल फील्ड, उधर हमारा सामान गया हुआ है। और अभी कुछ रिसेंटली बहुत फ़ख्र की बात है, पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे हम लोगों ने वाया कॉन्ट्रैक्टर्स। एंड एज दिस इंटरव्यू इज़ हैपनिंग वी हैव ऑल्सो इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट्स इन इस्लामाबाद, वहाँ स्टेडियम्स हैं वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू मेक द कंपनी ग्लोबल। सो हमारा पर्सपेक्टिव भी ये कि यूएई बेस्ड नहीं रहेंगे हम लोग ग्लोबली करेंगे। और बाद में लेट्स से इवन इन पाकिस्तान और डिफरेंट कंट्रीज़ में हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शायद खोलें। फवाद, मुख्तसर मैसेज आपका क्या होगा? जिस तरह आपकी अम्मी अबू भाई मिल के काम करते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी हमारे मतलब पाकिस्तान कम्युनिटी को इसी तरह फैमिलीज़ हैं, उनको क्या मैसेज बिज़नेस के हवाले से इसी तरह अगर वो भी मतलब सब मिल के अपने कारोबार को सपोर्ट कर दे प्यार मोहब्बत से, जिस तरह अल्लाह और बरकत डाले आपके घर में आपकी कारोबार में, तो क्या मुख्तसर मैसेज क्या होगा? देखिए, सबसे पहले देयर इज़ नो बिजनेस लाइक फैमिली। जी जी, जिस तरीके से है, क्योंकि आखिर में फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करेगी तभी बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो इंशाल्लाह कम्युनिटी बढ़ेगी, कम्युनिटी बढ़ेगी तो इसी तरीके से कौम की तरक्की होगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि हमसे बात कर रहे हैं आप अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से, इस काम में आपकी फैक्ट्री बिजनेस में आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? जनरली मिक्स होता है, जैसे फवाद ने बताया मैं दोनों साइड के हैंडल करता हूँ। तो अगर अब्बू नहीं होते अब्बू के साइड में कर देता हूँ, अम्मी होती है अब्बू की साइड में अम्मी की साइड पे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ लेनी हो, देनी हो, मंगाना हो, बनाना हो, या कोई इंजीनियरिंग साइड से ड्राइंग वगैरह हो या कैलकुलेशंस हो, तो वो सारा कर देते हैं। जैसे फवाद ने बताया कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तीनों में से अगर कोई नहीं होता ना, तो फवाद भी संभाल सकता है, अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं होता तो मैं भी संभाल सकता हूँ। तो इसी लिहाज से हर चीज़ सिखाई हुई है तो हर चीज़ आती है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने वही डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने हमारे बीच में। तो आपका ज़्यादा अटैचमेंट अम्मी के साथ या अब्बू के साथ? दोनों के साथ। नहीं, वो जब अम्मी चली जाते पाकिस्तान या तो वो मिस करते यार, क्योंकि ये छोटा है अम्मी चली गई है। जी नहीं, दोनों के साथ है तो दोनों से चलता रहता है। बेसिकली ये जो है ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं, इन्होंने हाँ एरोनॉटिकल इंजीनियर। अच्छा जी। और ये यहाँ से या पाकिस्तान से? यहाँ से दुबई जी, एमिरेट्स एविएशन कॉलेज से आया है। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जब फवाद को हमने बुलाया था ना, फवाद से मैंने पहले कम से कम 5-6 साल इससे जॉब करवाई है। हाँ हाँ। और लास्ट में इस बेचारे की तनख्वाह पता नहीं 1800 से शुरू हुई थी। हाँ। अच्छा। उसकी ड्यूटी इतनी सख्त होती थी कि ये 10 घंटे जो है खड़ा रहता था। अच्छा। वापस आके माँ बेचारी उसके टांगे दबाती थी। फिर इसकी जॉब चेंज किया, इम्प्रूवमेंट होती रही और तकरीबन 10,000 तक इसकी सैलरी पहुँच गई। अच्छा अच्छा। फिर मैंने वाइफ से बात की, मैंने बोला नाउ इज़ द टाइम टू ब्रिंग हिम बैक टू आवर बिजनेस। तो मैंने इसको बोला फवाद अभी बेटा आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पता है मैंने उसकी सैलरी कितनी लगाई थी? बखार 2,000। और शुरू में हम की सैलरी 10,000 की सैलरी थी। बोले डैड मैं 10,000 की सैलरी छोड़ के आपके 2,000 के लिए क्यों आऊँ? तो मैंने बोला बेटा ये बिजनेस तो तुम्हारा ही है, बिल्कुल, खाली आपने सीखना है, बाकी सब कुछ तुम्हारा है। तो दिस वाज ए वेरी बस ये सबसे बड़ी बात कि आपने उनको क्लर्क बना के, इसलिए कि ये शुरू से काम सीखे कि ये मतलब हर तरह से बाद में हैंडल कर सकता है। जी माइक दे भाभी। हाँ। जैसे एक हीरे को तराश के तो उसकी एक बनाया जाता है ना, तो माशाल्लाह ऐसे इन दोनों को तराश के, स्पेशली इसको तराश के फिर बिजनेस में लेके आए हैं, ताकि इनको किसी किस्म के बिजनेस के जितने आप मतलब चीज़ें होती हैं, फ्रॉम क्लर्क से लेके शिपिंग है, बैंक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कुछ भी है, तो माशाल्लाह ये दोनों जो है ना मेरे हीरे हैं तराशे हुए। और रियली मैं बहुत खुशकिस्मत माँ। बस भाभी मैं हमसे एक मैसेज लेना चाहता हूँ, दूसरे मतलब हमारे अभी बहुत से लोग आपको देख रहे, क्या मैसेज इस बिज़नेस के हवाले से, ताकि बच्चे हैं वो अपने बिज़नेस को अपने माँ बाप को सपोर्ट कर दे, तो क्या मैसेज देंगे? आई वुड ऑनेस्टली मैं ये कहूँगा कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जैसे वो बताते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। शायद उस वक्त तक आप समझे ना, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर आपको महसूस होगा भाई ये आपके लिए जो बोल रहे हैं वो अच्छा ही बोल रहे हैं, और फैमिली बिजनेस को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स।
बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका भी फ़ाद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये माइक भाभी। और इंशाल्लाह अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो तो मैं चाहता हूँ कि अपने टीम के साथ आपके फैक्ट्री जाके वहाँ पर आप हमें वो फैक्ट्री भी लोगों को दिखा देंगे, आप हमें वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन किस तरह चीज़ें बनती हैं और फिर कहाँ का ये जाता है, ताकि हमारे पाकिस्तान में भी वहाँ पर भी ज़रूरत है इस तरह की कोर्स वगैरह का। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे नाज़रीन को हम दिखाएं। ये बहुत अच्छी बात है उसकी। हम खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम कुछ करें, जी। पाकिस्तान के लिए कुछ करें। ज़ाहिर इधर बैठ के तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके थ्रू तो कर सकते हैं ना। जो हमारा मतलब एक प्रोडक्ट है जिसकी में पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिमांड है, तो हम जाएंगे, जब फैक्ट्री की विज़िट करेंगे तो लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हम क्या करते हैं। हमने इतनी बातें की लेकिन उनको प्रैक्टिकली कुछ भी नज़र नहीं आया। दिस इज़ अ गुड आइडिया। हाँ बिल्कुल। तो भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे भाभी आके वो भी इस बिज़नेस के हवाले से बात कर दे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ये जिस तरह अल्लाह ने आपको ताबेदार बच्चे दी है और जिस तरह आप दोनों एक दूसरे का मतलब एहतराम करते हैं और एक मैं समझता कि टीम वर्क है, तो अल्लाह इसी तरह और भी बरकत डाले। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में आई और आपने हमें अल्लाह हम भी बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें इतना मौका दिया कि हम जो है वो आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया। कदरमंद गतन को जुबा यो ब्रेक ला और द ब्रेक न बाद बिया नियाज से बदा तकलीफ वर्को ची जुबा द फैक्ट्री दा पलारे बा मुसर गपशप लगाओ और बिया द फैक्ट्री च दा अगबम गुरु च दा संग जुड़ी गया था कम कम खलक कार कई गुरु बखत द इंजीनियर बिया गईन बम लग मालूमात कारोबार हवाले सरो जुबा द फैक्ट्री दा ओ द ब्रेक न बाद। कदरमंद के तुमको संच मंग नियाज से कोर के ब्रेक आगस्ते और दागे न बता उस तमे चम बजू फैक्ट्री ते बजू फैक्ट्री ते पलारे बाद बम खबरे को फैक्ट्री ते रवानी मतलब दा दुमर कारून चिकू मंग नियाज से दिन पमास के खुराक हम पकारे मंगलम एनर्जी पकार भी चिकल एनर्जी भी नुकार कीगी नो फैक्ट्री ते चूंकि सफ़र लग ज़्यादा थे नो पलार के रोटे ते उधरी दिलू मोच रोटे बम खरो पदी रोटे बांधे बम खबरे तेरे को नो नियाज से अल तजु फैक्ट्री ते इंशाल्लाह दा टोल दा बखायू और दा कोशिश पको का दा प्रोसेस चिकम दा रगी की दा पोलू ना करना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अखबम बिया वो खई चिकम दा तासो प्रोसेस चिकम दा पोलू ना तैयारी की अब हम लग दे कि तुमको दा खई चर कम खबर मंग अल तपकोर के ओकड़ा हकीकत पे है वो खई का ना। बिल्कुल बिल्कुल। नो भाभी ये खाना भी ये हमारे प्रोग्राम का एक खाना खाएंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ खाना खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे ना काम कर सकते हैं। दा इंफॉर्मेशन ज़िक्र पकार दिया जी यो हो मुंग पोलनो जोड़ो खल को तदा पता नहीं ये पोलनो जी से शेदे और संग जुड़ी कना दा यो डिर वे इंडस्ट्री दा ज़िक्र तरु सपोरे प यूएई के बल इंडस्ट्री ने वो जोड़ शे तकरीबन 35 सालों ना यो दे इंडस्ट्री वा और पूरे यूएई के अबू दुबई के आगे बटूल यूएई ता सप्लाई को बार में लेकर बाकी दा कतर ओमान वगैरह गलत में सप्लाई को या तकरीबन अतना काल मख के मुंग दा इरादा वकड़ो मुंग दा फैक्ट्री जोड़ कड़ा नो अल्लाह ताला पागे की दासी यानी मुंग मदद को चे दी फैक्ट्री 35 काला और मुंग अत काला यानी सुमर ची दी दा प्रोजेक्ट स्कूल और सुमर दा गे मुंग तकरीबन 50-60% दी तो रसीदू दी डीर क्लाइंट मुंग राल मुंग तनवे क्लाइंट मराल दा गे वजह यो बलम वा
چې ما دا سوچ کوو ځکه چې ما د دې پوره سټډي کړی بلکې زه د دې فیکټرۍ ته هم تللی وم او ما ورته انکوایري هم لیږلې وې چې ما دا په څه طریقه باندې دي دا بزنس کې چې لږ آیډیا مې لري نو هغه دا و چې فرض کړه تاسو انکوایري ولېږله نو دوی به تقریبا یو 10 ورځې یو هفته به لګوله تاسو ته به جواب درکو نمبر 1 نمبر 2 د ډیلیوري ټایم به هغې ته درکو 3 میاشتې 2 میاشتې اپ ټو 4 months نو ما دا خلک به ډېر تنګ وو چې یاره 4 میاشتې 3 میاشتې څونه انتظار کوي نو ما دا سوچ وکړو که مونږ لږ انویسټمنټ وکړو او ریډي سټاک کېږو نو کېدای شي چې دا کلاینټ هغې سره میلاو نه شو مونږ له راشي دا آیډیا ډېره کامیابه شوه نو مونږ په شروع کې چې کوم دی نو پروډکشن به هم کوو او دا پولونه به هم جمع کول دقه څه به مې ښودل ګلونایز نه نو بس هغه چې څنګه به اورډر راکړو مونږ به ورته یو هفته کې خلکو ته پته ولګي یار دا فیکټري خو فورن سامان ورکوي نو په دې وجه باندې چې زمونږ چې کوم دی نو ډېر نوم په مارکیټ کې او شجره ټیکنوپول سره پولونه وي هر وخت او بل چې پروډکشن ډیر زی کنه فاینانس منسٹر چې خوشاله نه فاینانس منسٹر हाँ ना पैसे की रिवॉल्विंग होती है ना अगर आपने एकदम पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपने स्टॉक बना के रखा है किसी को इमरजेंसी में चाहिए आप फटाफट गलवनाइज पे भेजेंगे और फ्रेश माल जो है वो आ रहा है और कस्टमर को जा रहा है तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं तो पैसे की जो रिवॉल्विंग होती है तो यू कैन अर्न द मोर मनी इन दैट इससे कि नहीं 4 महीने के बाद उनको डिलीवरी जा रही है और वो 4 महीने के बाद आपको जो है वो पैसा आएगा तो इसमें आप जो है वो 8-10 टाइम में आप अपना पैसा जो है ना उसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं موږ کتن کوس په موږ روټي خورو او روټي نه بعد بیا وځو فیکټری ته او دا زموږ چې کم ملګری دي سمیع الله حسن او اعجاز محمد او محمد رؤف منګل دریاوړه کیمرامینان دی بم روټي خوري او بیا وځو مخکې دغه دا 120 टन वजन دی او تقریبا 1200 टन प्रेशर دی ماشین دا تاسو خبره کوم او 14 میټر دا دی 6 میټر او 7 میټر او 7 میټر 14 میټر نو په دې باندې میکسیمم لینث مونږه 14 میټر سنگل پیس کې راوخلی شو دا غي نه پس دا دی خورا شي نو دا دلته دی ویلډینګ کیږي دا چې کوم دی نو دام زموږ سی ان سی ماشین دی په دې کې شیټ کیږي شیټ نو هر ډیزاین هر شی چې غواړي په یو اس بي باندې ورکو بس هغه بدل هغه په دې کې بعد اکی هغه په دې باندې
कदरमंदो के उनको मंग खुद लारे सफ़र मुतासो खो च कम ځای کې موږ سټے وکړو موږ چېرته لنچ کړی هغه مو خپل بیا فاینلی موږ فیکټري ته راورسېدلو تاسو وکتو چې دا کم پروسس کم چې څنګه خبرې نیاز صاحب کړی وي بابي کړی وي هغه تاسو ته موږ عملي طور وښولې چې یاره فیکټري کې دا څنګه دا پروسس کېږي دا پولونه چې جوړوي نو دا خو یو شیټ تاسو وکړئ یو څادر دی هغه بیا څنګه جوړوي کټینګ څنګه کېږي هغه فولډ کېږي څنګه دا ټوټل پروسس تاسو وکړو او دا موږ د ټیکنوپول چې کوم هیډ آفس دی نیاز صاحب آفس د چیرمین آفس هلته موږ رالو نو اوس نیاز صاحب ټول پروسس خو شو ماشاءالله اوس هغې خبرې له زه راځم چې دا څومره د کوالټي کار کېږي دا پولونه تا جوړوي زموږ په ملک کې هم ضرورت شته دی نو زه وایم چې اوس دا پروډکټ په څه طریقې زموږ ملک ته هم راشي هلته نن سبا کرکټ دوباره راغی سټیډیمونه جوړېږي د دې نه علاوه پېښور کې بحریه ټاون شروع کېږي دې نه علاوه پرایویټ ډېر پروجیکټس دي ټاونشپس دي هغه جوړېږي هغې کې ضرورت دی نو کوم خبره چې تاسو شروع کې خپل کور کې ماته وکړه چې د دې 10 سال نه واله 20 ساله پورې ګارنټي ده بلکې دا ژوند د دې 40 ساله پورې رسي نو داسې هغه مستحکم پروډکټ څوک نه تیاري ډېر کم تیاري زم که د دې خدمت خو تاسو کوئ او دا پاکستان د پاره څه پلانینګ لرئ چې دا التم راشي داسې د کوالټي پروډکټ دی زموږ التم دا په استعمال راشي نو په دې راته لږ دغه وکړي بالکل دا زمونږ زما ډېر زوړ پروګرام و زه پاکستان ته تللی وم ما دوه ځای چې کوم دی نو پلاټ هم کتلی و د دې دپاره او بس دا زمونږ پروګرام اوس هم دی خو صرف دا دی چې لږ حالات ګورو او چې لږ غوندې حالات سټیبل شي نو انشاءالله موږ به دا کار ضرور کړو ځکه چې په ټول پاکستان کې د پولونو یو فیکټري نشته فلحال او که موږ دا ولګو نو ډېر هاټ بزنس دی دا خو د دې دپاره بس صرف دا دی چې یو خو هغه دی نه الحمدلله اوس خو پیس دی په پاکستان کې څه داسې پرابلم نشته او دا پولیټیکل حالات لږ صحیح شي نو انشاءالله چې زموږ پروګرام دی او موږ یو فیکټري پاکستان کې ضرور لرو ځکه چې دا د نن سبا چې څونه پولونه دلته د بار نه راځي هغه د چاینا نه راځي او موږ اوس کرنټلی پاکستان کې یو خو موږ د ایر فورس یو پروجیکټ کړی په کراچۍ کې هغې ته موږ تقریبا 20 میټر دا غټ پولونه سپلای کړي دي اوس نوی آرډر موږ ته میلاو شوی دی په پنډۍ کې او په اسلام آباد کې زما خالي یو کرکټ سټیډیم جوړ شوی دی که فوټبال سټیډیم دی هغه زه په ټي وي باندې خولی وه هغې کې آرمي چیف مو دا ټول د هغې افتتاح کوله نه اسلام آباد نه نو هغه چې کوم دی د هغې آرډر موږ سره دی دا طاهر بلډر هغه جوړوي او د هغې آرډر موږ سره دی دا به موږ اوس سپلای کوو نو که موږ لغونتې کوشش وکړو ستاسو د دې چینل په تعاون باندې او د دې په انشاءالله په دغه باندې به زموږ لږ انټروډکشن وشي پاکستان کې او زموږ ملک ته اول اخر همغلته تللي خو دلته اوس زموږ سیټ اپ شوی دی نو د دې ځای نه خو څه نشو کولی هلته یو جدا موږ فیکټري راګوري شو دونه کپیسټي شته څه پرابلم نشته خو صرف دا چې حالات وګورو چې حالات ښه نو انشاءالله ضرور به په دې کې موږ وکړو نیاز صاحب پروګرام وخت په ختمېدو راځه زویم چې که میسج تاسو چرچا ته چې پاکستانیان دي کاروباري خلک دي یا پیرنټس دي یا د هغوی بچي دي هغو ته څه میسج ورکوئ نو دا وخت کې پوره نړۍ کې درته خلک ګوري سپیشل پښتانه ټول دا پروګرام ګوري نو څه میسج ورکوئ یاره زما په خیال کې دی وخت کې په پاکستان کې پوټینشل ډېر دی انجینیرز دي ډاکټران دي ډېر ساینټسټ دي کمپیوټر لیټریټس دي او پاکستان کې یعنی زما په خیال چې دی وخت کې که هغوی دلته رام شي که نه نو دلته هم هغوی ته جاب ډېر په اسانه میلاویږي ډېره مننه نیاز صاحب ډېره مننه خیبر میډل ایسټ باندې دا پروګرام ستاسو روان دی نو د خیبر میډل ایسټ ټي وي خدماتو ته به څه به وایه یاره دا مخکې چې کوم تاسو پروګرام کړی و خو زموږ ړومبې وه او ډېر خوند یې کړی وه او ما ته ډېر خلکو میسیج هم رالیږلی و چې ما لیدلی ستاسو پروګرام او ډېر ښه په K2 باندې و او زما ډېر خواهش و چې دا په خیبر باندې وشي ډېره مننه نیاز صاحب اب بابی میں آپ کے طرف پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو کیا آپ کے ذہن میں کیا بزنس مین جو پیرنٹس ہے یا ان کے بچے ہیں تو کیا میسج آپ دینا چاہتے ہیں ان کو جو اسپیشلی مطلب الحمدللہ اللہ اور برکت ڈالا آپ کے گھر میں اللہ نے آپ کو تابعدار بچے پرہیزگار بچے دیے ہیں ایک ٹیم ورک دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ایک ٹیم ورک ہے تو اسی طرح کیا میسج دیں گے ہمارے ناظرین کو آپ
ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो जो हैं अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि अगर आप का कोई बिज़नेस है तो चलो आखिरी उम्र में आके तो वो आपका सहारा बने। और बच्चों को हमेशा जो अच्छी एक माँ जो होती है ना, वो सबसे पहला दर्स होती है औलाद के लिए, बच्चों के लिए। तो एक अच्छी तरबियत होती है, वो ही इंसान को एक कामयाब जो है वो घराना बनाती है, कामयाब जो है वो बिज़नेस होता है, एक कामयाब इन्वायरमेंट होता है, एक कामयाब मुल्क होता है। और सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक माँ से ही शुरू होती हैं। आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी, आप लोगों ने इतनी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी हमें मतलब सब कुछ पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमने एंजॉय किया, और स्पेशली हैबर टीवी रियली बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, वी अप्रिशिएट। अल्लाह हाफिज़ जी قدرمنده کتونکو دا د نن ورځې خپرونه په شګو کې لالونه واقعي چې لالونه دي او الله دې همدغه شان د دی دا ژوند دغه شان کامیاب لري او همدغه شان د اتفاق او اتحاد. قدرمنده کتونکو دا د نن ورځې خپرونه او کوم چې کوربۍ نو هغه ته هم پته لګي چې دا خپرونه څنګه وشوله. نو نن چې دا زموږ یو ډېر ښه پروګرام وشو، د تیرو ټولو پروګرامونو ښه پروګرام وشو. زما یقین دی چې زموږ کتونکو به هم د دې نه ډېر زیات معلومات اخیستي او موږ په دې خبره باندې فخر کوو، ویاړ کوو چې زموږ یو پاکستانی بیا د خیبر پښتونخوا یو پښتون هغه خدای پاک ورته دومره ښه بزنس وکړی چې د ډېرو خلکو خدمت کوي. انشاءالله ډېر زر به دی دغه چې کوم دا پولونه دي دا به پاکستان ته هم راوړي او پاکستان به انشاءالله یو ډېر مضبوط جوړېږي. نو قدرمنده کتونکو د پروګرام وخت پای ته رسي، سره د خپلو ملګرو به اجازت اخلم. سمیع الله احسان، محمد رؤف منګل او اعجاز محمد سره که الله ژوند راکړو پر روانه هفته به یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم، خپل کور به زمرد بنري ته اجازت ورکړئ. الله